دا ربیع الاول کې د دپاره خیر خیرات کوله دې کې خو تخصیص کوي که نه خلک وایي چې په ربیع الاول میاشتې ته الله پاک فضیلت ورکړی دی او په دې کې د خیراتونو ډېر ثواب دی او په دې کې د میلاد انعقاد ډېر ثواب دی. دې سره سره به مونږ د حکیم مظهري صاحب جواب وکړو. حکیم مظهري صاحب شیخ رحیم الله حقانی صاحب او یو عبدالحق آغا صاحب د کوټې والا د دوی په منځ کې یوه ویډیو کړې یعنې قول فیصل یې ذکر کړی دی. هغه څو جوابونه مونږ ورکوو حکیم مظهري صاحب ته میلاد په حوالې سره. اول خو د خلکو به میلاد ته سنت وي، ثواب به ورته وي، اجر به پکې وي چې ربیع الاول کې نو دې نه خو دوی ورستو شولې دا خبره د دې نه ورس. اول دا خبره چې ده ویلي دي چې شیخ رحیم الله صاحب او عبدالحق آغا صاحب دا دواړه اهل سنت والجماعت خلق دي، صحیح عقیدې والا خلق دي. دا خبره غلطه ده. عبدالحق آغا صاحب چې کم دی هغه د مبتدعینو نه تعلق لري او شیخ رحیم الله صاحب دیوبند دپاره حنافو دپاره لوی قربانۍ ورکړي دي او ټولې مناظرې او ټول کار ټولې قربانۍ د اهل سنت والجماعت دپاره کړي او عبدالحق آغا چې کم دی هغه صرف مناظرې کوي، صرف په علم غیب باندې مبتدیینو دپاره په علم غیب باندې حاضر و ناظر باندې په میلاد باندې نو دې دپاره مناظرې کوي، صرف او صرف یعنی بدعتیانو دپاره مناظرې کوي. عبدالحق صحیح خدمات اهل سنت والجماعت یا دیوبند دپاره نشته او نه د دا څه تعلق شته دیوبند سره. او شیخ رحیم الله صاحب چې دغه لوی قربانۍ دي تحریرا تقریرا په هر میدان کې دي. یو خبره ده دا غلطه کړې چې دا دواړه کسان سره برابر کړي دي. څوک دی حکیم مظهري صاحب یو ویډیو کړی ده که نه، دی وایي چې زه قول فیصل کوم نو فیصله کوم، یعنې تاسو په منځ کې ثالث جوړ نو تخاول نه طرفداري کړې ده. بیا دی وایي چې شیخ رحیم الله صاحب او د عبدالحق آغا په منځ کې نزاع لفظي ده. دا د دروغ وی، نزاع لفظي څنګه ده؟ عبدالحق آغا صاحب د مبتدعینو قول کوي، هغه وایي چې په ربیع الاول کې ډېر ثواب دی او شیخ رحیم الله صاحب ورته وایي چې ډېر ثواب دا خو تعین شرعي دی نو د شریعت نه راته ثابته که. د دې جواب هغه سره خو نشته. نو چې کله شیخ صاحب دی په خبرو کې یا په مناظره کې بالکل لمری نه ونیو سایه بنده شوه نو تره پاسې دی قول فیصل که. دا کار تا یو ځلې د حکیم مظهري صاحب بیا کړی شي. ندیم صاحب چې کله دی ونیو د عبدالحق آغا صاحب د مرۍ نه ونیو سایه بنده شوه نو دی راپاسېدو چې د خلاص یې کړي. نو دارنګې چې عبدالحق آغا صاحب چې شیخ رحیم الله صاحب نن ونیو په میلاد په مناظره باندې نو تا خلاصولو دپاره راپاسېدې چې زه د دوی په منځ کې فیصله کوم دا دواړه برابر دي. برابر څنګه دي؟ شیخ رحیم الله صاحب د عقیدې یا علم په لحاظ سره عبدالحق دغه ګردونو ته نه رسي. شیخ رحیم الله صاحب دا نه وایي چې تنوي صاحب دی، داسې نه وایي اشرف علي تنوي صاحب ته نه رسي، خو د دې دور کې د تنوي صاحب لکه د دې دور تنوي صاحب دی شیخ رحیم الله حقانی صاحب. عبدالحق خو هغه بدعتي د مبتدیینو دپاره شپه ورځ لګیي، علم غیب ثابتوي، نبي علیه السلام حاضر و ناظر ثابتوي، بدعات ثابتوي، خیراتونه او خوراکونه ثابتوي. شیخ صاحب د دوی په منځ کې دومره یعنې هغه نشته ده چې تا ورته وي دواړه یو شی ما دپاره دا او لفظي نزاع نه دی. هغه وایي چې یعنی تعین شرعي ثابتوي چې په دې میاشتې کې ثواب زیات دی د میلاد. نو چې زیات دی د زیاتوالی چې دی دا د شریعت نه ثابت که که نه د شارع د قول نه ثابت که نه شي ثابتول. اوس وګوره دی پکې راغی منځ ته مبتدیین کله یحرفون الکلمه عن مواضعه، هغې قرآن پاک آیات مصداق د مبتدیین څه دي دا خبره اړی راړی. نو دی پکې راپاسېدو د حکیم مظهري صاحب دی وایي چې د میلاد کې شیخ رحیم الله صاحب تعین شرعي نفي کوي او مونږ وایي چې یاره د فضیلت یې مونږ زیات اجر پکې نه ثابتو. مونږ وایو چې فضیلت یې زیات دی نو دا فضیلت دا به هم د شرع نه ثابته. اوس د جمعې ورځې فضیلت زیات دی که نه؟ حدیث نه ثابت دی، قرآن نه ثابت دی. دا رمضان د ورځو یا 10 ذوالحجه چې کومې دي چې کومې ورځې مبارکې دي فضیلت ولدي هغه هم د شرع د قول نه ثابت دي کنه. نو ته چې ورته وایې چې په دې کې فضیلت زیات دی د میلاد دا به د شرع نه ثابته یې کنه. لفظ دې بدل کړه. دی وایي چې په اجر او په فضیلت کې فرق هېڅ فرق نشته. چې څوک وایي چې د فضیلت په ورځ باندې چې څوک ښه کار وکړي هغه زیات فضیلت دی، دا معنی چې زیات اجر یې دی. فضیلت خو په خپله څه شی نه دی. فضیلت یا مرتبه دې ته ویلی شي چې هغه ته به زیات اجر میلویږي. وایي دا هغه سړی ته یو سړی 2 رکعته نفل وکړي په خپل جماعت کې، یو 2 رکعته نفل وکړي مسجد نبوي ته، فضیلت ته چا زیات دی؟ د مسجد نبوي. نو دا معنی چې اجر د زیات چې مسجد نبوي کې کړ.
فضیلت او اجر یوه خبره. نو که ته وایې چې دې ورځو کې ربیع الاول کې فضیلت زیات دی د میلاد منولو، دا به هم د شرع نه ثابته یې که نه؟ چېرته یې ویلي دي؟ او په ربیع الاول کې میلادونه کول، خیراتونه کول، دا چېرته شرع نه ثابت دي چې زیات ثواب یې دی پکې یا زیات فضیلت یې دی؟ فضیلت او اجر یوه خبره، دا به فضیلت او اجر به دا شرع نه ثابته انشاءالله. میلادونه. او ته وایې چې بیا تنوي صاحب کتابونه ځان ته پنډه کړي دي، د شیخ رحیم الله صاحب او د عبدالحق هغه په منځ کې فیصله کوي، حکیم مظهری صاحب کې کتابونه پنډه کړي، خو یو کتاب ته لاس یوړو چې دا بوادر النوادر صاحب د نوادر د تنوي صاحب لا نو دی وای فرمیل چې د تنوي صاحب فرمی چې مفاسد پکې نه وي نو بیا میلاد جایز دی. عوام بیا د کوکای تنوي صاحب وایي چې مفاسد پکې نه وي، نو ته ربیع الاول کې چې دا مفسده به څنګه ته وباسي چې ربیع الاول کې فضیلت زیات دی، ثواب زیات دی، دا مفسده به ته څنګه ته وباسي میلاد نه؟ د نورو به ته وباسي ډول بجې دا به ته اخوا کې، نو دا مفسده چې تخصیص خو همغه پکې راځي ربیع الاول کې شکای. ربیع الاول نه علاوه ته چېرته داسې ویلي چې جشن عید میلاد النبي جلسه ده؟ ربیع الاول نه علاوه چېرته تاسو پوسټر لیدلی؟ نه که نه، ته خاص پر ربیع الاول کې کوې نو فضیلت هم ورته وایي، ثواب زیات ورته وایي، دا هغه مفسده نه ته ووځي. نو ربیع الاول کې میلاد کول قطعا جایز نه دي، مطلقا جایز نه دي، دا مفسدات نه وځي. اوس بله خبره واوره چې تنوي صاحب لیکلي چې میلاد مطلقا چې دی جایز دی. میلاد ما په تیر ویډیو کې درته ویلو چې میلاد د نبی علیه الصلاة والسلام د زندګۍ یوه عیسا ده. میلاد یعنې پیدایش ولا خلاته. وعلیکم السلام. نو دې نه چا انکار کړه؟ پیدایش حالات چې څوک بیانوي د نبي علیه السلام دا ګناه دی که ثواب دی؟ دا ذکر دی ولادت چې کم دی دا خو ثواب دی، که دا په ربیع الاول کې کوې او که په سفر کې کوې او که په کومه میاشت کې کوې. تنوي صاحب زموږ علما کرامو چې لیکلي چې میلاد جایز دی، داسې وایي چې د میلاد ذکر یعنی د ولادت ذکر جایز دی. څوک د ولادت ذکر کوي، څوک د نبي علیه السلام معاملات ذکر کوي، څوک یې معاشرات ذکر کوي، څوک یې نبي علیه السلام وفات ذکر کوي، برا وفات ربیع الاول کې، نو ټولو ته ثواب دی. خو په خاص په یوه میاشت کې چې ذکر کوي چې هغې کې وایي دې کې فضیلت زیات دی، لکه تاسو چې کوم خیال دی دا به د شارع کول نه ثابته یې که دا نشي ثابتول. دا خبره دې هم غلطه کړې ده چې ویلي دي چې فضیلت او په اجر کې مونږ فضیلت ثابتو، اجر زیات نه ثابتو. چې فضیلت ته ثابت کړ خود به خود اجر ثابت شو، نو دا د یحرفون الکلم عن مواضعه مصداق وګرځېدي. دلته هم دروغ دی وویل. او بل یې دا ویلي چې مونږ تخصیص عملي ثابتو چې هغه علما کرامو کتابونو نه ذکر کړي، او وایي چې شیخ صاحب چې دی هغه تخصیص اعتقادي نفي کوي، تخصیص اعتقادي نفي کوي، او وایي چې مونږ خو تخصیص عملي ثابتو. تخصیص عملي خو دوام ته ویلی شي، دا کم ځنه ده، کله یوه اصطلاح راولي کله بله اصطلاح راولي. دوام یعنی په خیر کار باندې دوام کول، نفل دی تهجد دی، نو یو سړی په دوام کوي تهجد بالکل نه پرېږدي، دې ته تخصیص عملي ویلی شي. نو دې نه چا انکار کړی؟ ته دوام کوې په ربیع الاول کې خاص کر کې دوام پې کوې، نو دا تخصیص شرعي دی. او خپله دی وایي چې دې ته مونږ زیات اجر نه وي، فضیلت خو ورته وایي که نه، نو دا فضیلت به هم د شارع د کول نه ثابته نه شي ثابتوله. نو تا ته چا ویلي چې ته د شیخ صاحب او د عبدالحق هغه په منځ کې سالس جوړ شه او ویډیو پکې وکړه؟ عبدالخالق هغه د عبدالخالق هغه د کوټې ولا شي. اوس زه د طالبانو نه د امارت اسلامي نه دا خواست کوم چې علماء دیوبند احنافو څومره قربانۍ وکړي، وینه تویه کړه. تاسو ته دا حکیم مظهری صاحب هلته درغلی افغانستان کې بهترین مجاهدین غازیان د افغانستان طلباء کرام علماء کرامو په شان باندې عملي مسلمانان په دنیا کې نشته. تاسو له هلته خرابۍ د دیوبند په نوم باندې دغه حکیم مظهری صاحب، نو تاسو د دې خلاف اکشن ولې نه اخلئ؟ نو تاسو امر بالمعروف و نهي عن المنکر شوبه څه دپاره جوړه کړې؟ دا خو تاسو دیوبند په نوم باندې یو طرف ته د شي دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یافت پیر سنگ ہو جا. یو طرف ته د شي ځان دی خو زه مبتدیینو نه به بالکل چې سکی کوي خدای خود دیوبند په نوم باندې خلک غلطي. د حکیم مظهری صاحب ټول عقایل عبدالحق عبدالخالق اغا د پر راپاسېدل چې ندیم صاحب مرای نه ونیسي نو دی پسې راپاسي راخلاصي کی، او اوس شیخ صاحب رانیولې مرای نه نو دی راخلاصي. دا کار د نه کوي د شریعت طلباء کرام او طالبان چې کوم د افغانستان امارت اسلامي ته زما خواسته چې مبتدعين ته د اس نه وایي چې څوک ښکاره مبتدعين دي، ځکه چې په ملک د هر چا عیسی شته، خو هغه مبتدعين چې هغه زندقه کوي د علماء دیوبند په نوم باندې خلک غلطوي، نو هغه نه تپوس وکړي، هغه د شرعي چې کوم عدالت دی هغې ته د راوغواړي او شرعي فیصله د حکیم مظهری متعلق وکړي. دلته کې د پاکستان نه لاړو دا بیا راځي، صرف په پاکستان کې د هر
قسمه خلکو ځای شته په شرعي حکومت کې داسې ګندا خلکو ځای نشته ته بیا هم راځي پاکستان ته او نو لحاظه دله پکار دي د شرعي حکومت ته پکار دي چې د حکیم مظهري متعلق ته پورا تحقیقات وکړي او شرعي عدالت ته راوغړي دته د کم مبتدیینو عقاید دي دا ورته مخته کړي چې دا عقاید ستا دی او کنه که دوی چې زما دین مبتدع دی که ویل دا کې د عقاید زمانه دی نو یو ویډیو دی پې جوړه کړي د 15 خبر علم غیب حاضر و ناظر او د میلاد متعلق او علم غیب متعلق او نور چې کم دی د استمداد د نبی علیه السلام نه مدد غوښتل او اولیاء کرامو نه مدد غوښتل په قبرونو کې دا عقاید چې کم د مبتدیینو دغه د په ویډیو کې ورنه ویډیو دې ته وکړي نشر دی کی نو که دا داسې وویل چې دا د مبتدیینو عقاید دی حکیم مظهري صاحب وایي زمونږ د سترګو تور دی بیا مونږ د دوی د خپو د خاورو هم نه یو بیا خو زمونږ دیوبند ولا دی خو چې مبتدع دی او دغه عقاید د دوی د مبتدیینو او ځان ته دیوبندي وایي نو دا زندقه دی د دې متعلق چې شریعت څخه حکم وکړو شرعي عدالت ته دی راوغړي طالبان د خلاف ته د متعلق ته فیصله وکړي